بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کتونکو نن به موږ تاسو ته د یو داسې انسان باره کې معلومات درکو کوم چې د یو غریبي کورنۍ نه اوچت شوی دی او ځان له یو اعلی مقام جوړ کړی دی، کوم ته چې فلمي انډسټري کې بادشاه نوم ورکړی شوی دی. د نورو داسې قسمه ویډیوګانو کتلو لپاره زموږ ویډیوګانې لایک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته زموږ نور ویډیوګانې په وخت دررسي. شاهرخ خان په 2 نومبر 1995 کې په دلی کې پیدا شوی دی. د شاهرخ خان د ماشوموالي 15 کاله د خپل نیکه سره په منګلور کې تیر کړی دي چې دغلته د نیکه استخار سي چې هغه به دغلته د یو انجینیر په تور کار کولو. د هغې نه پس د دلی ښار ګوتم نگر په علاقه کې شاهرخ خان غټ شو. شاهرخ خان د دلی په کولمبس سکول کې داخله واغسته او هلته یې تعلیم حاصلولو. شاهرخ خان خو په تعلیم حاصلولو کې خو د سپورتس په لوبو کې د دسه مقابله نه و. په سن 1985-88 په مینس کې شاهرخ خان د دلی یونیورسيټي هنسراج کالج ته لاړو او هلته کې شاهرخ خان په اکونومکس کې د 14 ډیګري حاصله کړه چې په دغه وخت کې شاهرخ خان په دلی کې ایکشن ګروپ ټیټر یعنی TAG کې شامل شو. په دغه وخت کې د شاهرخ خان ډایریکټر بیری جون او شاهرخ خان په هاکی گیم کې ډیر ماهر او د ګریجویشن نه پس شاهرخ خان د جامعه ملیه اسلامیه یونیورسيټي ته چې هلته هغه په ماس کمیونیکیشن کې داخله واغسته. په دغه مینس کې شاهرخ خان دغه کورس پرې خودو او د اداکارۍ اړه دا خبره خو مو چې کله با هم د سکول اړه سره ډراما وا نو هغه په کې ضرور حصہ اغستا او اکټینګ سره یې ډیر شوق وو ځکه چې شاهرخ خان والد صاحب NSG سټوډیو سره کار کولو او په هغه کې د شاهرخ خان والد صاحب ډیر ښه اکټرانو سره تعلق پیدا کړی وو. د شاهرخ خان ماشوموالي ډیر عجیبه تیر شوی دی چې در والد مرګ واقعیا شو په 1981 کې د کینسر لوجې او په 1991 کې د شاهرخ خان مور هم مړه شوه او د هغې نه پس د شاهرخ خان مشره خور شهناز لیلاروغ د ډیر ډیپریشن د وجې نه لاړه. شاهرخ خان به ضرور د افغانونو خفه کوم چې د هغه کامیابی د هغه مور او پلار اونلیدا. شاهرخ خان په لومړني ځل د ټي وي په یو ډراما دل داریا کې کار کړی وو کوم چې کرنل صاحب جوړه کړی و. د هغې نه پس یو ډراما کوم کې چې هغه د فوجي ابیمن یوري کردار ادا کړی وو کوم چې کرنل کپور جوړه کړی و چې په ډرامو کې راغی نو خلکو به وی چې ډیر ښه کار کوي او د هغې نه پس په ډیرو ډرامو کې یې کار وکړو او د هغې نه پس هیمامالني شاهرخ خان تکال وکړو کوم چې یو فلم جوړو چې نوم یې دل آشنا ہے او کوم کې چې د شاهرخ خان هیروین دیبیا بهاوا او دغه شان د هغه فلمي کیریر شروع شو کوم چې دل آشنا ہے دیوانا راجو بن گئے جنټلمن په شان سپر هټ فلمونو کې یې کار وکړو او د هغې نه پس بازیګر فلم یې جوړ کو کوم کې چې هغه د یو ویلن کردار ادا کړی وو او د کاجل شلپا شیټي سره جوړ کړی دا فلم یې ډیر سپر هټ ثابت شو او دغه نه پس فلم کبھی خا کبھی نا درشان فلمونو کې یې کار وکړو. د شاهرخ خان خاندان فلمونو سره جوړښت نه ساتي او بیا هم هغه ثابت کړه چې مهنت چرته هم ضایع نشي. شاهرخ خان د هغې نه پس نورو فلمونو کې هم د اداکارۍ مثال قائم کړو لکه مایا میم صاحب، حیرام، دل والی دلہنیا لے جائیں گی، کچھ ہوتا ہے او د دې فلمونو جوړولو نه پس شاهرخ خان ته یو اعلی مقام حاصل شو کوم چې چرته هم د هیریدو نه دی او بالیووډ کې څوک هم د شاهرخ خان زین نشي نیولی. که د شاهرخ خان په ژوندۍ باندې نظر واچول شي نو هغه ګوري خان سره واده کړی دی کوم چې یو پنجابي هندو وجینې ده. په 25 اکتوبر 1991 کې د دوی واده وشو. په 1997 کې د شاهرخ خان لومبي زوی اریان خان پیدا شو. په 2000 کې لور سوها خان پیدا شو او په 2013 کې ابراهیم زوی پیدا شو. شاهرخ خان په انډسټري کې یوازې نوم پیدا نکو بلکې په نورو غټو کاروبارونو کې یې پیسې هم ولګوله او د IPL یو ټیم یې هم واغستو کومل چې کولکتا نایټ رائډرز نوم ورکړو او ډیر کامیاب وګرځیدو. شاهرخ خان ته خسي د فلم انډسټري بادشاه نوی لیکيږي. د هغه هر فلم پزړه یو نوم پریږدي او ځان یې هغه مقام ته ورسو چرته چې هغه سره مقابله ګران نه بلکې ناممکنه په نظر راځي. او شاهرخ خان د نوم پیدا کولو سره سره د 2018 د امیر ترین کسانو په لیست کې اول نوم وګټلو او د 2018 د ټولو هیروګانو او اکټرانو نه ډېر پیسې وګټلې او دغه شان د شاهرخ خان هر فلم 100 کروڑه بزنس کوي. شاهرخ خان ثابت کړه چې په یو اداره کې د چا خاندان والا نه هم وي او بیا هم مهنت چرته هم ضایع نه زی او سو هم چې مهنت کوي نو هر کامیابی تر لاسه کولی شي. شاهرخ خان یو ډېر غریبي کورنۍ سره تعلق ساتلو او نن
نن د دنیا په امیرترین خلکو کې شمارل کیږي او دا کریډټ د هغه شپه او ورځ مهنت زی د شاهرخ خان په ژوندۍ کې زمونږ او تاسو د پاره یو غټ سبق دی دوستانو د نور داسې قسم ویډیوګانو لپاره زمونږ چینل سبسکرایب او بیل آیکن ضرور دبوکئ چې زمونږ نور ویډیوګانې تاسو ته په وخت دررسي